کلی عالم دی علاقی عالم بدر لفظ باندې د آیات بدر لفظ باندې سپک نوم نه دی پکار. وکله کله موږ چې داسې د علماو سره لږ شان اختلاف راشي نو موږ ځان ته پوهه وایو، خو بیا ورته موږ د عالم او د مولانا په ځای باندې مولا او د مولا نه بیا مولا ډېرې مولا ګوټې او داسې ناشنا غوڼې نوم ورته بیا وایو. یعنی د دې مولا نه موږ مولاګې او مولا ډېرې مولا ګوټې دغه نه بیا جوړ د دې په باره کې خبره واوره. دا موږ ته څومره معمولي خبره ښکارېږي، اهمیت خبره کومه. دا موږ ته څومره وړه خبره ښکاري چې هره بس مولا ډېرې دی ورته ووایو که نه. حالن کې د علامه تفتازاني رحمه الله، سعد الدین تفتازاني مشهور متکلم اسلام دی، لوی متکلم، علم الکلام کې ډېر لوی مهارت دی. دا هغه دا مسله لیکلې ده چې کله کله داسې وشي، کله کله داسې وشي چې سړی داسې د عالمانو شکل جوړ کړي، پټکې مټکې د سر نه تاو کړي، په خېټه کې داسې کپړې مپړې ورکړي، عام طور باندې مولیان خلکو ته ښکاري چې دا د وجود نه غټي، داسې د مولا شکل چې څوک جوړوي نو داسې خېټه کې کپړې مپړې ورکړي، ممبر د پاسه کښېني او سر نه پټکې تاو کړی دی. نو په دې وخت کې وایي د عام هلکان د دې صادرګو نه ډبلې مبلې جوړ کړي او راشي او د دې عالم سره اختلاف وکړي، داسې ګپ شپ ډرامه جوړوي او راګزارې کړي او بیا په دې صادرګو ورته ونښلي، په دې ډبلې باندې سم برابر کړي، وخاندي، مجلس ختم. نه معلومه تاسو ګورئ په دې سوشل میډیا باندې څومره د علما مذاق وړاوېږي. زه خو دا خبره کوم یوازې علما نو د یو عام انسان مذاق هم ګناه د کفر دی، کفر. ځکه حدیث کې راځي الخلق عیال الله، دا ټول مخلوق د الله تعالی عیال دی، خاندان دی. دا که لیونی دی خندا پسې نه د پکار او که روغ دی، که تعلیم یافته دی او که جاهل دی، خو چې د الله بنده دی مخلوق دی، خندا پسې نه د پکار. خو موږ کله کله په هغه پسې دومره وخاندو. د ملا علي قاري رحمه الله لیکلي دي، هغه وایي کله موږ عالم ته د دې تصغیر وایي، عالم ته عویلم، لکه ملا ته ملا ګوټې وایي. وایي کله چې دا عالم ته عویلم وایو د دې مطلب همدا د علم سپکاوی وکړو، د الله د صفت سپکاوی وکړو، د ایمان نه په دې باندې وځي. په دې وجه باندې احتیاطاً به دا کلمه وایي، شاید که دا د ایمان نه وتلی. دا د علم په باره کې ما خبره کوله، دومره ضروري خبرې دي د علم ضروریات د دین یادول چې وړې وړې خبرې به او په هغې باندې به سړی د ایمان نه وځي. او کله کله ډېر ورکوټی عمل وي، ورکوټی عمل، خو دغه ورکوټي عمل نه به سړی نه خبر او په هغې کې به دومره ثواب وي، دومره ثواب چې سړی به حیران شي دا دومره ثواب د کوم ځای نه راغلی.